مونږ او تاسو کې ډیر خلک اکثر دغسې الټا یعنې پړ مخې ویده کیږي او دا یو ځان ته یو عادت جوړ کړی وي چې کله دی بیډ کې یا دغه رنګې په توشکه چې هر ځای کې دی سملي نو دغسې پړ مخې یعنې الټه سملي. د دغه سملاستې نقصانات څه دي او د دې په باره کې زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم څه فرمایي. د رسول الله مبارک یو صحابي دی حضرت ابو ذر رضی الله عنه، هغه فرمایي چې زه یو ورځ دغسې پړ مخې یعنې الټه ویده ومه او رسول الله مبارک راغی او په خپې مبارکې باندې داسې زه وخوځولمه او راته وویلې چې ته ولې دغسې ویده او دغسې ویده کېدل او دغه انداز چې دی انما هذه ضجعة اهل النار، وی دغه کم انداز باندې چې ته ودی او پروت دا انداز دا د اهل النار یعنې د جهنمیانو انداز دی. حضرت ابو ذر رضی الله عنه چې ډېر یو جلیل القدر صحابي دی، هغه فرمایي چې زه دغسې ویده ومه او رسول الله مبارک راغی په خپې مبارکې باندې زه ویښورولم ویښوځولم او بیا راته وویلې چې دا په کوم انداز کې ته پروت دا د جهنمیانو انداز دی، یعنې په جهنم کې به دا جهنمیان دغسې پړ مخې پراته وي. د دې ساینسي طور ډاکټران هم دا خبره کوي چې د دې ډېر نقصانات دي، دې سره زړه ته ډېر نقصان رسیږي، د زړه مرض د دې سره پیدا کیږي، دغسې نور هم ډېر نقصانات د دې نه جوړیږي. نو چې کله هم تاسو ویده کیږئ، مقصد زما د خبرې دا و چې موږ او تاسو په سنت طریقه باندې ویده شو، یعنې چې کله هم موږ او تاسو ویده کیږو رسول الله مبارک چې موږ طریقه موږ ته ښودلې موږ او تاسو ته هغه طریقه دا ده چې قبله رخ به موږ سملو، مخ به قبلې ته کړو، دا ښی لاس په ښي اړخ به سملو، دا ښی لاس به دغسې د مخ لاندې راولو او دا ګس لاس به دغسې به د خپې د پاسه ځان ته کېږدو. دغه سنت طریقه د خوب ده او د خوب د وخت بیا دعا ده اللهم بسمک اموت و احیا، نور ذکر اذکار دي چې کله موږ او تاسو په دغه طریقه باندې سملو یو خو به سنت هم ادا شي او د اویاو یا د سلو شهیدانو د اجر مطابق ثواب به هم موږ تاسو ته میلاو شي، او بل د دغې مشابهت د جهنمیانو د دغې مشابهت نه به هم بد شو، او بل د دنیوي طور چې څومره نقصانات دي د صحت وغیره د دې د نقصان نه به هم انشاءالله موږ تاسو بد شو. دغه پیغام په خپله هم عملي کوي، دغه خبره او دغه طریقه چې ده دا په خپله هم عملي کوي، د نور ملګرو سره هم شریکه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.